بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه حصه اول د الدرس التاسع د نهم درس تمرین کې دویم نمبر سوال دی او سبق نمبر 46 دی. په نن تمرین کې مشق کې مونږ له سوال راکړی وی د عربی جملو نه د پښتو جملې جوړې کړئ. مونږ له په عربی کې جملې راکړي وی دې نه تاسو دا پښتو ته واړوئ، د دې پښتو کې ترجمه وکړئ، د عربی د جملو په پښتو کې ترجمه وکړئ. نو موږ له او د اړخ ته دا تور مارکر باندې د عربی جملې دي دای موږ له راکړي دي او دا سور مارکر باندې ورته موږ د پښتو جملې لیکلې دي. نو د عربی جملې الخطیب، خطیب خطاب کوونکی ته وایي، یعنی بیان چې څوک کوي کنه په منبر باندې څوک ناسته او هغه بیان کوي، نو چې څوک بیان کوي هغه ته خطیب وایي. خطاب کرنے والا، خطاب کوونکی، تقریر کون کې، بیان کون کې، چې څوک بیان کوي هغه ته خطیب وای. نو الخطیب، خطیب، خطیب علی المنبر، منبر باندې دی، علی معنی ده باندې. الخطیب علی المنبر، خطیب منبر باندې دی، خطیب منبر باندې دی، خطیب منبر باندې دی چې په منبر ناسي جمعې په ورځ او خطیب خطاب کوي، بیان کوي، تقریر کوي. نو هغه مونږ وایو عربی کې به څنګه وایو؟ الخطیب علی المنبر، خطیب منبر باندې دی، الخطیب علی المنبر، خطیب منبر باندې دی. والمسلمون، مسلم یو مسلمان ته وایي او مسلمون ډیر مسلمانانو ته وایي او د دې واو معنی ده او والمسلمون او مسلمانان، او مسلمانان فی المسجد جماعت کی دی، جماعت کی، فی المسجد جماعت کی، فی المسجد جماعت کی. والمسلمون او مسلمانان فی المسجد جماعت کی دی، والمسلمون او مسلمانان فی المسجد جماعت کی دی. و هذه معنی ده دا هذه مدرسه، دا مدرسه ده. هذه مدرستي، دا زما مدرسه ده. هذه مدرستي، دا زما مدرسه ده. هذه مدرستي، دا زما مدرسه ده. الطلاب، د طالب جمع طلابام راځي او طلابم راځي. د طلاب معنی د طالبان، د دوو نه زیات چې څونه طالبان وي، که درې وي، که 300 وي، که 3000 وي، خو چې د دوو نه زیات وي هغه ته طلاب وایي، طلاب. ټیک شوه؟ طلاب هم ورته وایي او طلبا هم ورته وایي، طلبا. الطلاب طالبان، الطلاب طالبان فی المدرسه، مدرسه کی دی، فی المدرسه مدرسه کی دی. عرب وایي الطلاب فی المدرسه، دا ګول ته ها ساکنه وایي. الطلاب فی المدرسه، طالبان مدرسه کی دی. الطلاب فی المدرسه، طالبان مدرسه کی دی. الطفل ماشوم، ماشوم ورکوټه ماشوم بچنګې. الطفل تحت الشجره، تحت معنی ده لاندې، ښکته ښکته. الطفل ماشوم تحت الشجره، بوټي لاندې دی، د بوټي نه ښکته دی، د بوټي نه ښکته دی. الطفل تحت الشجره، ماشوم د بوټي لاندې دی، ماشوم د بوټي لاندې دی. ټیک شوه؟ الطفل ماشوم تحت الشجره، بوټي لاندې دی. ها والعصفور، و معنی ده او، عصفور چرچنه، چرچنه وړه مرغۍ. والعصفور او چرچنه علی الشجره، بوټي باندې ده، بوټي کې دننه ناسته ده، بوټي کې ناسته ده. نو مونږ وایو والعصفور علی الشجره، په بوټي باندې مرغۍ ده، مرغۍ ده، چرچنه ده. والعصفور او چرچنه علی الشجره، په بوټي ده، بوټي باندې ده. الازهار، ازهار چې دی کنه، ازهار دا د زهرتون جمع ده. زهرتون چې دی کنه، زهرتون دې ته وګورئ، زهرتون، زهرتون یو ګل ته وایي، ګل. او د دې جمع ډیر، یو ګل ته زهرتون وایي او ډیر ګلونو ته ازهار وایي، ازهار، ازهار. ټیک شوه؟ نو الازهار ګلونه فی الحدیقه، حدیقه باغ ته وایي، باغ کې دي. الازهار فی الحدیقه، بوټي ګلونه، ګلونه فی الحدیقه، باغ کې دي. نو عرب وایي الازهار فی الحدیقه، الازهار فی الحدیقه، ګلونه باغ کې دي. حدیقتي په ځای باندې حدیقه وایي، حدیقه دا ګول تانه ها ساکنه جوړه کی. الازهار فی الحدیقه، بوټي ګلونه باغ کې دي. الازهار فی الحدیقه، ګلونه باغ کې دي. السماء، السماء اسمان، فوق معنی ده بره، بره. نا معنی ده زمونږه، زمونږه. نو اسمان زمونږه نه بره دی، زمونږ نه بره دی، زمونږ د پاسه دی، زمونږ د پاسه دی. فوق معنی ده پاسه، یعنی بره، بره. ټیک شوه؟
السماء آسمان فوقنا فوق معنا ده بره دی نا زمونږ د پاسه دی ټیک شوه فوق معنا د پاسه او نا معنا د زمونږ او فوقي زما د پاسه فوقک ستا د پاسه فوقنا زمونږ د پاسه السماء آسمان فوقنا زمونږ د پاسه دی والارض او زمکه والارض د دې واو معنا ده او ارض زمکه والارض تحت معنا ده ښکته نا زمونږ نه والارض تحتنا او زمکه زمونږ لاندې ده او زمکه زمونږ نه ښکته ده زمونږ لاندې ده ټیک شوه زمکه ښکته یي که نه او اسمان بره یي نو چې ته به څنګه وایې چې اسمان زمونږ نه بره دی السماء فوقنا او څنګه به وایې چې زمکه زمونږ نه ښکته ده زمونږ ښکته ده مونږ د زمکې د پاسه یو که نه نو داسې به وایې الارض تحتنا زمونږ ښکته زمکه ده زمونږ ښکته زمکه ده الحجاج د حاجی چې دی که نه حاجی د حاجی جمع حجاج دی یو کس ته حاجی وی او د دوو نه چې زیاتیږي که نه د دوو نه چې زیات شي هغه ته حجاج وی حجاج نو الحجاج حاجیان فی مکة المکرمة مکه مکرمه کی دی الحجاج فی مکة المکرمة مکه مکرمه کی دی مکه مکرمه کې دي حاجیان مکه مکرمه کې دي الحجاج فی مکة المکرمه الحجاج فی مکة المکرمه نو دا زمونږ د الدرس التاسع د 9 نمبر درس مکمل سبقونه هم ختم شو او مشق هم ختم شو تمرین هم ختم شو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام